بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیر علی شاه. ګرانو کتونکو خبره اتره به کیږي افغانستان باندې. یو خوا که موږ وګورو نو افغان کډوال روان دي او بل خوا که موږ وګورو نو هلته کې بندیز روان دی. بندیز په کومو شیزونو باندې روان دی؟ آیا هغې کې کاروباري کم شیزونه دي یا د هغې د مستقبل کم شیزونه دي چې په هغې باندې بندیز دی؟ دا وخت موږ سره زموږ سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب د ټول اول خو تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو چې بار بار تاسو په عذابو ټایم درنه نه شاجي ستاسو مننه او دا ستاسو حق دی او موږ خوشحالېږو ستاسو غوندې زموږ زلمي داسې قیمتي کار کوي ولس خبروي داسې قیمتي پروګرامونه نو تھینک یو ویلکم. ټکر صاحب مونږ ګورو یو خوا افغان کډوال روان دي هغې ته په دې کې مشکلات دی، بل خوا که مونږ ګورو په افغانستان کې په هر شیز باندې بندیز دی، نو څه ګڼئ تاسو چې دا کومه خبره وکړه که نه دی کې ټوله مسله ده چې یو خوا افغان کډوال روان دي صرف د پاکستان نه نه بلکې په دې تیر یو څو میاشتو کې د ایران نه 1.5 میلیون 15 لکه افغانان راغلل. داسې په دې تیر 1.5 کال کې 12 لکه د پاکستان نه ورسېدل او دغه لړۍ روانه ده. اوس خو دلته ټول غیر قانوني دي نو دا به ټول ځي نو دا څه 3 میلیون 13 لکه افغانان دي دا به هلته ځي. تاسو خبره وکړه د انټرنیټ د بندیز په نړۍ کې به داسې یو ملک هم نه وي داسې بدقسمته چې هلته په انټرنیټ او په سوشل میډیا بندیزي. دا انټرنیټ صرف فیسبوک نه دی، دا ټیک ټاک، دا انسټاګرام نه دی، په دې نړۍ تجارتونه کوي. زلمی په خپل پروګرامونه کوي. لکه نن مې په اخبار کې یو پروګرام کته چې په پاکستان کې کم آنلاین دا الکان دی او کارونه کوي نو د دې شمیره ډېره زیاته شو. $1 ارب پورې د دوی فایده به وي د کال آنلاین بزنس پې کېږي، آنلاین بزنسز پې کېږي او باقاعده که نه. اوس خبره دا ده چې افغانستان بندیز ولګو. په د انټرنیټ بندیز ته راځو چې د دې نقصانات څه دي او دی ولې ولګو. خو له دې وړاندې شاجي واورئ په افغانستان کې په مکتب پابندي د جنو په تعلیم پابندي، په خزینه معالج یعنی خزینه ډاکټر په دې پابندي، په شاعرۍ پابندي، په سیاست پابندي، په سیاسي کتاب پابندي او په هغه کتابونو پابندي چې هغه خزینه لیکوالو لیکلي او په ولسي واک پابندي، د جمهور په اختیار پابندي، په هر څه پابندي ولګوله. نو دې ته موږ ملک ویلی شو. نو داسې ملک لکه تاسو ته ما ووایي په سر کې چې داسې ملک نشته چې چرته هلته په دې یو اوس په سا اخیستو پابندي پاتې ده، نور خو په هر یو څیز بندیز ولګېد. لکه چې د یو قوم جونې ماشومانې اسکولونو مکتبونو ته نه ځي داسې خو بل مثال موږ ته په نړۍ کې نه ښکاري. لکه چې د یو ملک زنانه د علاج حق نه لري داسې یو بل ملک موږ ته په نړۍ کې په نظر نه راځي. مطلب زنانه به چېرته ځي؟ زنانه به چېرته ځي؟ اوس سړي خو په هغوی خو پابندي ده چې سړي به د زنانو علاج نه کوي او زنانه ډاکټرې د کور راوتی نه شي. اوس چې یو زنانه ناجوړه وي دا د دې بنیادي حق دی، دا د دې انساني حق دی، دا به چېرته ځي شاجي؟ دا ډېر لوی سوال دی او سوال دا هم دی بیا چې د دې نه دې ملک ته فایده څه ده؟ بل شاجي دا په هغه ملک کې په انټرنیټ پابندي ولګېد او په دې شیانو پابندي چې د دې یو تاریخ دی. دا ملک افغانستان په 1947 1747 کې احمدشاه ابدالي د دې بنیاد ایښودلی و. دا ډېر زوړ ملک دی. دا د میرویس نیکه ملک دی، دا د احمدشاه ابدالي ملک دی، دا د شیرشاه سوري ملک دی او دا د میوند د ملالې ملک دی. دا هغه ملک دی چې دې کې د اسکندر اعظم د اسونو نوکې هم پسې شوې وې. دا هغه ملک دی چې د دې نه شین سترګی ظالم جابر استبدادي فرنګی په تیښته تللی و او دا هغه ملک دی چې دې ته علامه اقبال د ایشیا زړه ویلی و. علامه اقبال ټیک ته چې هغه که د اردو د ژبې خلک دي او که د فارسیانو د علامه اقبال قابلیت د هغه سوچ هم مني نو هغه علامه اقبال دې افغانستان ته د ایشیا زړه ویلی و. د ایشیا په زړه کې نن په انټرنیټ پابندي ولګېده. اوس په بهر چې څومره مونږ افغان زموږ وروڼه دي هغوی چې کم فریاد کوي چې اوس په مونږ رابطه څنګه کوو د زړه اظهار لکه مطلب دا دی چې یو سړی لګیا وي هغه خپله خبره لکه مونږ لګیا یو تاسو دا د پروګرام کوئ داسې هلته هم ډېر زلمي وو خپله خبره به یې کوله. په سیاست خو هلته پابندي ده، په شاعرۍ پابندي ده، په سماجي نور کارونه چې کوم داسې د هغه بنیادي حقونو په هغې پابندي ده. نو یو دا سوشل میډیا وه چې په دې به خلکو د یو بل حال احوال معلوموو، رابطې به کېدې، په هغې هم پابندي ولګېده. اوس موږ نه پوهېږو چې د دې وجه لکه وجه معلومه نه ده، فایده به یې څه وي. نو فایده خو پته نه لګي خو نقصان خو دوره به وشي. یو خو به بزنس ختم شي، هغه چې بهر ملکونو نه کمپنیز راځي د هغوی خو بس ودرېده. بل سهار له به په دوی باور څوک کوي؟
بل په نړۍ کې دوی میسج څه ورکول غواړي، بل په نړۍ کې ډېر لوی بدلون روان دی. په گاون کې تاسو د پاکستان کردار ته وګورئ، سعودي چې کم دی نو دوره لوی باور په پاکستان وکړو چې معاهده ورسره وکړه. ایران هغه معاهدې ته راتلل غواړي، قطر راتلل غواړي، نور ملکونه ډونالډ ټرمپ له یادې د پاکستان سره تعلق ښه کوي. ټیک شو، په دغه حالاتو کې بیا ډونالډ ټرمپ وایي زه باګرام هم غواړم، او په دې حالاتو کې دوی انټرنیټ بندوي. نو د ولس د جمهور د دې اواز به نړۍ ته څنګه رسي؟ سر چې هر څه بند دي، افغان کډوال روان دي، زموږ ورسره خبرې کېږي، هغې وایي چې موږ خپل ملک ته نه ځو. نو د خپل ملک نه انکار کول او دلته هلته کې هر څه باندې بندیز لګول، نو هغې یقینا چې بیا په حقه باندې دي چې نه ځي. په حقه دي. تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه شاهجي. ګورئ هغوی څه وایي چې دې ځای نه ځي. موږ خو تاسو هم ډېر پروګرامونه ورسره کوئ، زو ورسره میلاویږو، موږ هم ځو، تاسو هم ځئ. هغوی موږ ته د خپلې قصې کې دا ژړا فریاد کوي. نو موږ خو لکه ویو چې دا نورمل دی. اټس ناټ نورمل. هغوی وایي زموږ دا بچیان دلته سبق وایي، څوک په څلورم کې، څوک په پنځم، څوک په شپږم، اووم، اتم کې، یونیورسټیانو کې دي جي، یونیورسټیانو کې دي. نو دا به هلته څه کوي؟ هلته خو بندې دي. ټیک شو. بیا وایي چې دا کم روزګارونه ځینې، لکه دلته یو ماشوم دی هغه ځان له کمپیوټر کې څه اچولی دی هغه خرڅوي، دا بند. ټیک شو، دغه روزګار خو لاړ. بیا اوس پکې د انټرنیټ بندیز. نو هغوی چې دا کم یې دلته دا تکلیفونه بیانوي، یو کس ډایګرام جوړوي په هغې باندې هم بندیز دی جي. ایگزیکټلی، چې کومه دا رسم کوي، دوی ورته رسم کول وایي، تصویرونه جوړول وایي، عکاسي کول وایي، یا څوک چې نقاش دي نقشه نګاري کوي، په دې خو پابندي ده هلته. لکه موږ وایو چې په شاعرۍ پابندي ده، نو په دې ټولو شیانو پابندي ده. لکه د لایبرېرو نه یې د زنانو هغه لیکوالې چې هغه کتابونه چې زنانو لیکلي دي هغه یې ټول کړل. هغه کتابونه چې په سیاست باندې دي، چې په جمهوري حقونو دي، هغه یې د لایبرو څخه ټول کړل. نو نور به څه پاتې شي؟ لکه سوال دا دی. او نور به څه کوي؟ نور به په څه پابندي نور پکې څه پاتې نه دي جي. نور څه پاتې نه دي. او ستاسو خبره چې بس یو اکسیجن پاتې دی چې په دې پابندیونه لګي، په ساه اخیستو پابندیونه لګي. لکه نور په نړۍ کې داسې بل مثال موږ ته نه ښکاري. نو دا موږ اوس دا سوال په ځای پکار ده چې خلک اوچت کړي، د نړۍ خلک، او کم افغانان بهر دي، او کم انسان دوسته خلک دي، او کم جمهور پسند خلک دي، او کم جمهور پرست خلک دي، چې د دې ګام فایده به افغانستان افغانانو ته آخر سوي. څنګه چې تاسو زموږ د سینیر صحافي ساجد ټکر صاحب خبرې اورېدې، هغې په خپلو ټکو کې هم دغه وویل چې په افغانستان کې په تعلیم باندې بندیز دی، انټرنیټ یې بند کو، داسې نور چې کوم روزګار دی هغې باندې بندیز دی. دې سره که یو فیمیل ډاکټره جوړېږي نو په هغې باندې بندیز دی. آیا هلته که داسې څه بیماري راځي نو هغې به خپل ځان چا ته ښایي؟ نو یقینا چې کوم افغان کډوال دي او خپل ملک ته ځي، نو هغې هم دغه ګیله کوي د خپل حکومتي چارواکو نه چې مونږ یو خوا د پاکستان نه وباسي لګیا دی، خپل ملک ته هم لیږي، او چې خپل ملک ته هم لاړ شو هلته کې زمونږ نه روزګار وي، نه څه داسې بل څه کاروبار یا په هر څه باندې بندیز وي، نو مونږ به څه کوو؟ نو دا زمونږ نانې ویډیو ریپورټ، در بل ویډیو ریپورټ پورې مهال زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.